الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها وعلى آله وأصحابه الذين قامت الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم و عزتمند و حاضرین ورونو الله تعالی په دې کور کې د قران کریم په نسبت منګه او تاسو الله تعالی را جمع کړیو الله تعالی دې زمونږ او تاسو دا را جمع کېدل دا ویل او اوریدل د خپل رضا ذریعہ وګرځي او الله تعالی زمونږ او تاسو مخې ته داسې خبرې راولي چې هغه زمونږ او تاسو د دواړو جهانو د عزت او د کامیابی ذریعہ ګرځي کوم ماشومانو چې قران کریم سر ته رسولیو الله تعالی دې د استادانو لپاره صدقه جاریه کی او الله تعالی دې د مور او پلار لپاره د سترګو یخواله وګرځي رونو منګه او تاسو انسانان د عام مخلوقات نه لږ بدل یو عام مخلوقات د انسانانو نه علاوه چې کوم زمونږ او تاسو په نظر باندې راځي دا غي ژوند په یو بدله طریقه باندې دی او زمونږ او تاسو جوړخ په بدل انداز دی او زمونږ او تاسو ژوند هم په بدل انداز دی کوم خلکو چې انسان عوام زناور یو شان حساب کړی دي نو هغه د
دا خبره کوي چې د انسان ضروريات دي د انسان سہولیات دي او د انسان ضروريات دي هغه ضروريات هغه سہولیات صرف او صرف د بدن تر حد دي او د انسان بدنی ضروريات او بدنی سہولیات هغه برابرۍ چې کوم د انسان او د انسانیت اصل تقاضا ده د انسان او د انسانیت اصل مطالبه ده هغه د دنوم پاتې وي هغه ته د چا سوچوم نه وي نه هغه طرف ته توجه کوي نه هغه طرف ته سوچ کوي چې دا انسان په سبانه انسان نه او د دې انسان اصلی مسئلہ اصلی ضرورت هغه کوم یو سیز دی دا هغه ماحول د وجنه د هغه خلقو د ګډوډتیا د وجنه د هغه خلقو د تعلیم تهذیب کلچر د وجنه مسلمانانو کې هم داسې اثر راشي چې ګینینو و زمون اصل ضروريات چي دي نو هغه د دنیا دا او زمون اصل سہولیات چي دي نو هغه د دنیا پورې تعلق دی د دنو خپل ځان هیر شي او د خپل ځان اصلیت داغي فکر ته نه پاتې شي قران کریم موي لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم دا غوند مکیږي چې هغه الله هیر کو نو داغي سزا دا شو چې دا غینا الله تعالی خپل ځانونه ير کړل ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها د خپل ځان د فائدې او د نقصان نه خبر نه نه ځان نه پیژني او خپل ضرورت نه پیژني رونو منگا او تاسو د نورو مخلوقاتو او د نورو حیواناتو نه بدل یو د انسان انسانیت په دې بدن او په دې حساب باندې نه دی قران کریم چې وګوري نو صحابه کرامو ته الناس وی او منافقانو ته ومن الناس وی واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس او منافقانو ته وی ومن الناس منافقانو ته وی چې ومن الناس اس خلقو کشمیر دي شکل د انسانانو دي خو انسانان نه دي او انسانان چې وی نو صحابه کرام ته وی ام يحسدون الناس الناس صحابه ته وی الكاملون في الانسانيه العاملون بمقتضى البشريه شاغی د انسانیت اعلی درجو ته رسیدلی دي او غي د انسانیت په تقاضا باندې روان دي نو شکل د انسان انسانیت نه دی
انسانیت یو جوهر دی داغ انسانیت داغی تکمیل داغی ضرورت داغی عزت او رفعت د انسان په دی دنیا کې اصل سوچ دغه پکار دی چې صرف او صرف د بدن نه چاپیره ګرځي او د بدن خیال ساتي او د بدن ضرورت سہولیات پوره کوي او چې کوم اصل انسان دی داغی د آبیارین داغی د غذا نه او داغی د پرهیز نه خبر نه دی نو قرآن کریم دا د انسانیت د صف نه ایستل دی کله ورته انعام وی اولئک کالانعام کله ورته فمثله کمثل الکلب وی کله ورته کمثل الحمار يحمل اسفارا وی کله د خرو په صف کې شمار کی کله د سپو په صف کې شمار کی کله د عام زناورو ډنګرو په صف کې شمار کی ذکر دن خپل انسانیت خپل جوهر هغه دنه پاتې شوی دی الله تعالی د دې انسان مربی دی د انسان تربیت کوونکی دی نو د مکمل انسان تربیت کوي دا نه ده چې صرف د انسان دا بدن پالي او د انسان بدن لوبور کوي او د انسان دا بدن دا د تکلیفاتونه د نقصانی سیزونو نه او د ضرری سیزونو نه بچ کوي نه الله تعالی د هر یو سیز رب دی قرآن کریم په تفصیل سره ویلی دی چې الله تعالی د هر څه رب دی او قرآن کریم ځان له انسانانو ته ویلی دی او په لنډو باندې قرآن کریم د دې بیان کړی دی د الله تعالی ربوبیت چې قرآن کریم بیانوي نو رب السماوات والارض وما بينهما رب السماوات والارض وما بينهما قل من رب السماوات والارض وما فيهن الله تعالی د بر کائنات رب الله تعالی د خکته کائنات رب پمینز د دې کې چې کما خلادانو دا غیر رب چې کله د موسی علیه السلام او د فرعون خبره پر ربوبیت کې رااله موسی علیہ السلام ورته فرمایل انا رسول رب العالمین ز رب العالمین را لګلم فرعون د موسی علیہ السلام نه تپوس کئ قال وما رب العالمین موسی علیہ السلام توحید رب العالمین سوک دے موسی علیہ السلام فرعون تا دا اللہ تعالی تعارف کی اللہ تعالی ورتدا سخی وی رب السماوات والارض وما بینهما دویم تعارف وتکی وی ربکم ورب آبائکم الاولین دریم تعارف وتکی دریم پی جنگلو اللہ وتخی وی رب المشرقی والمغربی وما بینهما اللہ تعالی در ربوبیتنا پا کائنات کی یو ذرہ دا سنشتا پا کائنات کی یو پانا یو ذرہ
یو میدان او یو مخلوق داسې نشته چې هغه د الله تعالی د ربوبیت نه بهر وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اعلاناتو کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلینا سه اعلانات کول غواړي نو ورکی پاغي کې یو اعلان دا کوي قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء قل اغیر الله ابغي ربا ورب كل شيء ورتوا يا اغير الله ابغي ربا اي بيد الله نا زو وګورم ځان لا یو رب وهو رب كل شيء او هغه الله دې تربيت کوونکې او هغه الله دې پالونکې د هر یو سيزو نو الله تعالی زمونږه د هر یو پرزي رب دې زمون په پرزو کې یو اهم پرزا چې هغه اصل انسان دی اصل انسان چې کوم دی نو هغه د باران راغلی دی دا چې مونږ ته کوم انسان ښکاري نو دا د اصل انسان قالب دی دا د اصل انسان کڅوړه ده چې الله تعالی کوم انسان د باران را لېږلی دی انسان چې دی د هغه روح دی نو الله تعالی د دې بدن هم پالون کړي او الله تعالی چې دې نو دا غي روح هم پالون کړي زمونږه مکمل رب د دې بدن تربيت کوونکې الله نو د دې زمونږه استاد روح تربيت کوونکې هم الله دې زمونږه روح د باران راغله او دا به برت لغواړي کچر تکي پدې کای کائنات کی پدی دنیا کی دا زمنگا استاد سو عملی میدان دے زمنگا استاد سو عملی میدان دے اس زمنگا استاد سو دا روح چونو دا د برن راغلو پدی عملی میدان کی دا سی عمل پکار دے او دا سی کردار پکار دے چې دا روح په خپل اختیار باندې برلاړ شي واپس برلاړ شي داسې خوراکو کی دلتا داسې غذاو خوري دلتا داسې پرهیزو کی دلتا چې په هغه خوراک باندې او هغه پرهیز باندې دې په بر باندې لاړ شي زمنګ دا بدن خاکیو دا د خاورې نه پیداو الله تعالی د غذا چې دانو د خاورې نه پیدا کړی دا د تک چې دینو هغه بیا خاورو ته منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى بدن د دین راغلو د دې خاورو نه جوړو او په دې خاورو باندې پالل کېد او په دې خاورو باندې داغه گزارانو او په دې خاورو باندې دوباره د پریوتلو چې مړ شو نو بیا به دې خاورو تلاړ شي خورونو زمنګ او استاد روح هغه واپس دی خاورې ته نزي حدیث وګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فرشتي راشي سړی وفات کیږي فرشتي راشي او داغه نه ساخلی داغه مناسب کفن فرشتي ځان سره راوړي یو زمونږ استادو کفن نه هغه د خاورې نه جوړ کفن خاورین بدن لري من بدن پاغي کی کفن کو خود روح مناسب کفن هغه فرشتي ځان سره راوړي کچرته کې هغه روح نیک عملو نو حدیث شریف کې راځي د جنت بهترین لباس داغي کفن راوړي حنوت نومي خوشبوئی کی هغه باغی خوشبوئی په لګیدلې وي باغی کې فرشتي ځان سره واخلي او ځان سره روان کی چې بره یوسی روان وي اولنی اسمان لورسی فرشتي دروازه وټکي اجازت غواړي التنو تاوازو کی وای سوق دی در سرا
فرشتي ورته نوم والی فلانکی دی د فلانکی زیه دی په هغه ښکلي نوم باندې یاد کی چې په کوم نوم باندې په ښکلي نوم باندې دنیا کې یادېده نه هغوی ورته خیرعلي وی مرحبا بالروح الطیب مرحبا بالنفس الطیبه فی الجسد الطیب یا پاک روحا په پاک بدن کې په خیر راغلی دروازې ورته کولاو شي او هغه په بره باندې روان شي که هغه روح په دنیا کې مزیدار اعمال نو کړي د هغه چې کومه غذا او خوراکو هغه خوراک یې نو خوړلی د هغه چې کوم پرهیز او هغه پرهیز یې نو کړی هغه پرهیز یې نو کړی نو چې کله فرشتي اولنی اسمان ته ورسي او دروازه وټکوي هغوی ترنه تپوسو کوي څوک دي در سره نو نوم وله یاد کي چې د اعمالو ګنده نوم یې هغه ورته ووایي چې فلانکې هغوی ورته وایي خبیث او ګنده روح په ګنده بدن کې لړکوی دته ور نه کولاویږي هغه دروازه هغه ور د اسمان ورته کولاو نشي هغه په ښکته باندې واپس راشي دا ولې ځکه د یو روح چې کومه آسماني غذا وه آسماني خوراکو هغه استعمال کړی او دی بل روح هغه آسماني غذا آسمانی خوراک نو استعمال کړي نو یو هغه خپل مقام ته ورسید هغه ته اعلان وشو یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هغه بل روح چې هغه ګنداو ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط قرآن کریم د دواړو مقام ویل دی یو روح چې وو هغه د الله تعالی غره لګل شوی غذا دا روح د بره نه راغلو نو دی بیا برتلل پکارو دا غي د پاره الله تعالی غذا را لګلی و دا غي د پاره دارو را لګلیو قران کریم کې الله تعالی وی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور یا ایها الناس اے انسانانو قد جاءتكم موعظه من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته موعظه او نصیحت هغه خبرې چې د سړی په روح کې ترقی راولي روح کې هغه اعمال چې پاغي کې ترقی راځي موعظه هغه بیان ته ویل کیږي چې د هغې د وجنه بدن چې د هغې د وجنه د مسلمان او د انسان عملونو ته شوق پیدا کیږي او د بدعملی نه یریږي او شفا دا علاج دی دارو دی لکه څنګه چې بدن د دې دپاره خوراکونه پکار دي د طاقت خوراکونه او دویم د بدن لا د نقصانی سيزونو نه پرهیز پکار دی د نقصانی سيزونو نه پرهیز پکار دی نو دک شانتی د انسان روح چې دی نو هغې خوراکونه پکار دي مقویات د طاقت سيزونه ولا پکار دي او دغه شانتی هغې د نقصانیو سيزونو نه پرهیز پکار دی نو قرآن کریم موعظه ده مقویات د طاقت دوايانې ورکوي
او قرآن کریم چې دی نو شفا ده. عطار وی ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دلی مجروح را. ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دلی مجروح را. قرآن کریم چه دے دا اللہ تعالی دا یاد بہترین نسخہ دا دا انسان دا پارا او دا انسان دا زړه دا پارا یو غذا دا، دا غی دا پارا تقویت تے او طاقت تے او غذا دا، او بل طرف تا شفاء لما فی الصدور دا چی دی نو دا قرآن کریم چی دی نو مرحم ام دی او دوائی ام دا. رونو منگا او تاسولا قرآن کریم دو قسم اعمال را کئی. یو دا دی چی زمنگا استاس روح پاغی بانی ترقی شروع کی او اللہ تعالی طرف تروان شی، آغا اعمال لی چی منگا او تاسو پاغی بانی اللہ تعالی طرف تلاڑ شو. دویم قسم قرآن کریم منگ دا غلطو نبچ کئی، زمنگ دا امراضو دا غلطو مرزونو دا گناہونو دا غی علاج کئی، دا غی علاج کئی که کلم زمنگ روح او زمنگ زڑو قرآن کریم طرف تمائل شو او پا قرآن کریم بانی مطمئن شو. دا قرآن کریم اعمال، دا قرآن کریم ویل، دا قرآن کریم اوریدل، دا قرآن کریم زده کول او دا قرآن کریم عملی کول، دا په خپل عمل کې راوستل، دی طرف ته زمونږ رجحان او زمونږ میلان زیات شو، نو دک زمونږ د ترقۍ ذریعه ده، دغه زمونږ د ترقۍ ذریعه ده. رونو منګ او تاسو د بدن په خکیل کې خکیل یو، د بدن خواهشات هغه مونږ دومره راگیر کړي یو چې نن د مسلمانانو نه قرآن کریم پاتې دی، د مسلمانانو نه د قرآن کریم اعمال پاتې دي. صرف او صرف ټول ورځ او شپه منډه چې کومه ده نو هغه صرف او صرف د بدن د پاره ده، د مال او د دولت د پاره ده. مونږ چې څه منډې او تړلې وو، څه کوششونه او محنتونه کوو، نو هغه تقریبا هغه ټول د بدن د پاره وي. که کورونه جوړو، که کاروبارونه کوو، که مونږ او تاسو تجارتونه سوداګانې کوو، حتی تر دې پورې که مونږ خوب کوو نو مې د دنیا د پاره کوو، که خوب کوو نو مې په دې نیت باندې کوو، په دې نیت باندې کوو چې یاره بیا کار ته جوړ شمه، کار ته بیا برابر شم. که زمونږ زمینداری دي، که زمونږ ټول کارونه دي، دلیل هم ولا څه کتلی وی حلال مال طلب کولو او کسب د حلال چې دی نو دا عبادت دی. حلال مال ګټل چې دی نو هغه عبادت دی. په هغې ګټلو کې چې اصل عبادت دی هغه زمونږ نه پاتې دی. حلال مال عبادت دی، حلال ګټل عبادت دی، خو د څه دپاره عبادت دی؟ د دې دپاره عبادت دی، د دې دپاره عبادت دی چې سړی پې نیک اعمالو کی، اب منس پیو کی، تلاوت پیو کی، نور نیک اعمال پیو کی، نو د زمیندار نه په زمیندارۍ کې منس پاتې وي، د دکاندار نه په دکاندارۍ کې څه وي؟ منس پاتې وي. غم او خادای کې منس پاتې وي. د دنیا نور چې کم کارونه منګه کوو نو په هغې کې زمونږ نه د الله تعالی حکمونه پاتې وي. ورونو دا مونږ چې څه خدمت کوو، څه ځان کړو، نو دا صرف او صرف د دنیا دپاره دی. عالم وایي یا خادم البطن کم تصال خدمته، یا خادم البطن کم تصال خدمته، تطلب الربح فيما فيه خسران. ید گیڑی نوکرا
یا خادم البطن کم تصال خدمته ید گیڑ نوکرا ترسو پوری بات د گیڑ نوکری کئی تطلب الربا فی ما فیه خسرانو تا گٹ لٹائی پا دا سیز کی چاہے کہ سراسر تاوان نے سراسر تاوان نے رونو د دنیا پا بندونو کی او د دنیا پا خکیل کی منگ دم رخکیل شویو چی زمنگ نخپل زانو نیر شوی دی زانو نیر شوی دی چی زمنگ اوستاسو دی دنیا تراتک د صد پارو او زمنگ اوستاسو اصل مقصود پا دی دنیا کی او اصل مقام حاصلولو پا دی دنیا کی نو آغا زمنگ نا پاتی شوی دی آغا زمنگ نا پاتی شوی دی کمنگ او تاسو اوگورو او سوچو کو نو تقریبا پا کلی او علاقه کی با یو تن دو دری داسی وی چی آغای وی چی منگا دا دین کار کو منگا دا دین کار کو پا آغای کم بیا زنی بداسی چی آغا دین دا پارا کئی او زنی بداسی چی دین دا دنیا دا پارا کئی دین دا دنیا دا پارا کئی خدا اللہ تعالی دا رضا دا پارا دا دین کو ان کی او دا دین کار کو ان کی اغا ودر تا انتہائی کم ملوشی کناری ندی کزنان دی کامیان دی کتعلیم یافتہ دی نو دا دنیا پا طرف پانی جوتی دی دا دنیا پا طرف پانی جوتی دی او دنیا چی کم دا نو آغای خپل مقصد گرزولی دا دا دی دنیا دا وجنا یو بل سر بغض و حسدم کئی دا دی دنیا دا وجنا رور دا رور گریوان تا لاسوم چی دا خور گریوان تا ام لاس چی نبی علیہ السلام یو روایت تی نبی علیہ السلام فرمائی چی حب الدنیا رأس کل خطیئت دا دنیا محبت چی دے نو دا ہری گناہ جڑا دا دا ہری گناہ جڑا دا او ہر گناہ دا دین شروع کی گی تانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی یوزائی کی ذکر کئی چی وجہ صدا اغوی زکا چی بچا دنیا سوارا شوا نو دا اغن آخرت ہیر شو او چی دا چان آخرت ہیر شو دا اللہ مخی تودری دلتی نا ہیر شو نا اغا بیا پیس گناہ بانے مسرہ نکی پار گناہ بانے اغا روانی پار گناہ بانے اغا نیخ ورزی نن رونو منگا او تاسو سوچو کو او فکر کو صرف او صرف دا بدن او دا مال داغی فکر منگ سر دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت تے اغا فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه ارتحلت الدنیا مقبلہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یا خلقو دنیا چکم ادانو دا روانا دا او آخرت چی دینو دا را روان دے دنیا ہم سفر کئی او آخرت ہم سفر کئی خود دنیا دا ختم دو پا طرف دا او آخرت چی دے نو اگر آروان دے او پتاسو کی ہر یو چی دے پتاسو کی چی دی نو زنی دنیا دار دی او زنی چی دی نو اگر آخرت والدی زنی دنیا والدی او زنی دا آخرت والدی فکونو من ابناء الدنیا ولا تکونو من ابناء الاخرہ نو تاسو چیئی نو دنیا والا ما جوڑے گئی تاسو دا آخرت والا جوڑ شئیو دا آخرت والا جوڑ شئی رونن منگا دا میڈیا دا وجنا دا انگریزی تعلیم او دا انگریز دا غلبی دا وجنا زمنگا استاسو فکر چی دے ناگر دنیا جوڑ دے دا دنیا دی عزت دا دنیا دا کامیابی دا بدن دا راحت او دا بدن دا آبادی دا زمنگا استاسو فکر جوڑ دے
چې موږ او تاسو صرف او صرف دا سوچ کو چې دنیا کې و عزت په څه ملاويږي، دنیا کې و کامیابی په څه ملاويږي، او دنیا کې به راحت په څه باندې ملاويږي. د الله تعالی مخې تتلل، د الله رب العزت مخې ته عزت او کامیابی هغه زمونږ د ذهنونو نه لږه ایره شوې غونته کېده. الله دې نه کي خو داسې غونتې ده، داسې غونتې ده. قرآن کریم چې دی نو هغه زمونږ مربي دی. الله تعالی زمونږ د تربیت دپاره قرآن کریم را لېږلی دی چې زمونږ او ستاسو تربیت وکړي او روح زمونږ او ستاسو داسې طرف ته برابر کی چې موږ الله ته ودرېږو چې عزتمند ولاړ یو، الله تعالی ته ودرېږو چې عزتمند ولاړ یو. د الله تعالی په دربار کې موږ او تاسو شرمیدلی نه یو او سرټیټي نه یو. قرآن کریم چې دی نو زمونږ او ستاسو د عزت او د رفعت ذریعه ده. د دې وجې نه زمونږ چې په څه ژوندي یو نو هغې ته هم روح ویلی کېږي او قرآن کریم ته هم روح ویلی کېږي. که موږ او تاسو دا قرآن کریم د خپل ځان سره وجنګو او د خپل روح سره هم یو ځای کو او د هغې تعلق د خپل ځان تعلق هم د قرآن کریم سره کو نو موږ ته به انسانیت ملو شي، موږ به انسانان شو. زمونږ او ستاسو هغه اصل جوهر چې دی نو هغه به موږ او تاسو ته ملو شي. خو که موږ او تاسو څومره درجه کې د قرآن نه لرې کېږو نو دومره درجه کې به موږ د انسانیت نه لرې کېږو، دومره درجه کې به موږ د انسانیت نه لرې کېږو. د قرآن کریم نه آپله د قرآن کریم په مقابله کې چې کم کارونه دي، کم عملونه دي، کم خبرې دي، کم کلچر دی، کم تهذیب دی، کم قانون دی، هغه ټول نفسانی خواهشات دي، هغه ټول نفسانی خواهشات دي، هغه د انسان د تباهۍ ذرایع دي. په هغې باندې انسان تباه کېږي. نن رونو موږ او تاسو وګورو زمونږ معاشره چې ده نو په دې کې قرآن ډېر دی او که په دې کې خواهشات ډېر دي. موږ سوچ وکړو، فکر وکړو، زمونږ او ستاسو جماعتونو نه د قرآن کریم اوازونه ډېر راوځي او که د دیرونو او د کورونو نه د ګانو بجانو اوازونه ډېر راوځي. زمونږ ستاسو په جماعتونو کې کم جماعتونه دي چې په هغې کې د الله تعالی د قرآن د درسونو آواز دی، کم کورونه دي چې په هغې کې د الله رب العزت د درسونو آواز دی. د گمراهۍ آواز، د شیطان آواز، د خواهشاتو آواز، د نفسانی خواهشاتو آوازونه د هر دیرې نه، د هر کور نه، د هر بنگلې نه راوځي. دا ولې؟ د دې اصل وجه دا ده چې زمونږ او ستاسو باندې قرآني محبت هغه مغلوب شوی دی او د دنیا محبت، د دنیا د سیزونو محبت د هغې چې کمدنو موږ ښکیل کړي یو، د دنیا سیزونو او د دنیا کارونو هغې موږ او تاسو ښکیل کړي یو. مولانا رومي یو ځای کې نصیحت کوي نو په هغې نصیحت کې دا وایي بند بکسل باز آبا شازاد اے پسر، بند بکسل باش آزاد اے پسر، وی اے بچیا د ځان نخکیلونا ختم کام، بند بکسل باش آزاد اے پسر، چند باشی بند سیمو بند زر. وی د ځان نه چې کوم ښکیلونه دي نو دا ښکیلونه د غلامۍ ختم کا، چند باشي بند فیمو بند زر. تر څو پورې به د سرو د سپینو د خواهشاتو په ښکیل کې ښکیل یې. دا خواهشات چې دي نو دا مستقله غلامي ده، دا د دنیا څیزونه چې دي نو دا مستقله غلامي ده. افرأیت من اتخذ الهه هواه، الله تعالی وی فکر دې نه کړی هغه کس ته
چې هغه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی داسې د خپل خواهش مني او داسې د خپل خواهش بندگی کوي لکه خلق چې د اله او د خدای عبادت کوي یعنی چې دا خواهش وتا د الله رب العزت د حکم خلاف خبره وکي نو بس دې پاغي پسې رواني کور ته وي چې غانا واوران واوري کور ته وي چې فلم وګوران وګوري کور ته وي چې الکانو یارانو کانو کوي کوي چې را د جنکو شکلونو ته وګورم پردو جنکو ته فټوانو ته وګورانو دیو ته ګوري بس دې د خپل نفس غلام نه د الله تعالی غلامی چې دا هغه د قران کریم په منلو کې دا الله تعالی قران کریم زمونږ د پاره یو فیصله کن او مربی را لګل دا زمونږ د پاره مربی او فیصله کن دی زمونږ عمل د دینه علاوه برباد دی من ترک القرآن فقد ضل سعيه وهل يترك القرآن من كان مسلما من ترک القرآن فقد ضل سعيه چاچی قرآن کریم پری خودم نو داغه ژوند چې دی نو هغه تباہ او برباد شو وهل يترك القرآن من كان مسلما مسلمان بملا قرآن کریم پریږدي چې مسلمان ځان ته وای نو هغه بس قرآن کریم پریږدي نن ورو منګاو تاسو سوچو کو کزه منګا نارینه دیو کزنانا ماشومان دیو کزوانان نو سوچو کو چې بده کې قرآن خوان ډیر دیو ک قرآن نه خالی خلق پګړې وي پیګروم نه لس دولس دیار لسو کالو ګوري دا چې کومنه مونږ جمعه ترالیو د صد پارا د قرآن نه پاره د دیار لسو سوار لسو نور برشو بس د قرآن نه آزاد دی دغه چې تا په خوا په ماشوموالی کې قرآن کریم ویلو نو بس بیا دام د نه پاتې دی بیا تلاوت هم نه کوي د بلا بچي تلاوت هم نه کوي قرآن کریم راغستل او سپینګری خو چې دی ته وای چې دا ډو دی له نازل کړي نه لګا دا لکه چې دی له نازل کړي نه قرآن کریم در شروع شي نو ځوانان لکان خو د فیسبوک نوزګاریږي هغه خو جزان فیسبوک لراړ شي چې کوم پکې تعلیمي یافته غونته کی نو هغه وی ما ته سټډي دا صدراته سټډي دا کو سټوډیو دا خو ناغه خپل سټوډیو لاړ شي او چې کوم اجز بابا راګیر شو او چې وینتر سر ته نشو رسول او ناصافای کې به شروع شو درس شروع شو ناغه غریب لوکونته کې کینی خو اودو غونته کې کروستو توای چې استاد سوم ویل ویره بس ډیر خپل خبرې وکړي نو څنګه یاره بس د استاد په خبرو مونږ چته پویو استاد په تیار کې لګیا یاره بس تیار کې لګیای د غریبوم د قران نه خبر نشو ځان ل خپل دنیا دا هغه جوړي راغستل د قران دا نن مسلمان پر خولل دي ورو چې قران کریم راواخلی او دا د مسلمان د تباہی اولنۍ ورځ ده چې د کومې ورځې مسلمان قران کریم پرې خود نو د دکې ورځې نه مسلمان تباہ دی مسلمان سره به هر یو قوت وي هر یو طاقت به سره وي خو چې کله د سره قران کریم نو د مسلمان عزت نشي راتلی د مسلمان اوچتواله نشي راتلی او د مسلمان بادشاہي نشي راتلی چې کله د مسلمان په لاس کې قران نو د ساينس بادشاہي به وي د اټم بم بادشاہي به وي خو د اسلام او د مسلمان بادشاہي به د اسلام او د مسلمان بادشاہي به علي چې کله د مسلمان په لاس کې قران دا قران کریم د بادشاہي کتاب دی د تعالی فیصله ویلي دي او بادشاہي او طویل دي الله تعالی فرمایي وکذالک انزلناه حکما عربیا وکذالک انزلناه حکما عربیا قرآن کریم الله اذا زما کمال لے وکذالک دامی اللہ وی کمال لے انزلناه حکما عربیا قرآن کریم میں نازل کردہ صاف فیصلہ حکومت صاف فیصلہ میں نازل کردہ زمون ذہن دادی چو قرآن کریم پا نازل ہوا ہے
او ختمو کا او ثواب بوشي یا مارکیټ جوړ شو قاریان راجمع کا تلاوتو کا مارکیټ کې به برکتی ثواب شو یا سو بیمار دي راجمع کا قاریان ختم بو کی خدای به ته صحت نصیب کی زمون دا ذهن ډیر د کم خلکو دی چې قران کریم چې دی دا زمونږ استاد او فیصله کون کتاب دی او دا د عمل کتاب دی دا چې کمندونو زما استاد د غم او د خادای کتاب دی دا زما استاد د مرګ او د جوبل د فیصله کتاب دی دا زما استاد د پټي او کټي د غوسی او د فیصله کتاب دی دا نن د مسلمان ذهن نه دی د صرف داوي چې دا چې نو لک پناظره وایا او الله رب العزت په بندل سور کوي ثواب ور کوي او کلا سورۃ یاسین نثار وي نو دکان بر داسې چلیږي چې سوایا بس او ما خام نی سورۃ واقعه وي نو رزق کې به برکتی د دې قرآن مجید مونږ پیژنو جیسے طوطے میں نا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہوں ایسا بھی پڑھایا جاتا ہوں اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسا بھی رسوا کرتے ہیں ایسا بھی ستایا جاتا ہوں دا قرآن کریم روحانیت دا قرآن کریم حقیقت چلے ناغا دا مسلمان دا زرنن وطل دے دے صرف او صرف قرآن کریم دا ثواب کتاب گرنی او صرف او صرف دا تلاوت کتاب گرنی حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمائی انما انزل القرآن للتدبر انما انزل القرآن للتدبر قرآن کریم دیل نازل شوه دے چو سوچ پکیو کا چه ما اللہ دا سنمنی کئی او مانا اللہ سغواری دیل نازل شوه دے خلقو صرف او صرف تلاوت گرزو او بیا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمائی سوچ خبر دا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمائی حتی یقول احد تردی چیو تن بوئی قرأت القرآن کلہو وی با ما طول قرآن کریم سر تورسو ختم شو یرجی چلو درس شو سو شو درس شو قرآن کریم سر تورسید ولا یرا له قرآن فی خلق ولا عمل د دبا قرآن کریم نه په اخلاقو کې وی او نه په عمل کې قرآن کریم وی بیا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمائی والله ما تدبره بحفظ حروفه وتزيع حدوده قسم بالله کدو قرآن کریم د تدبر حق پدی باندې ادا کیږي چې ټکی ټکوایا او عمل په احکامات باندې مکوا په احکامات باندې عمل مکوا قرآن کریم چې ده تدبر و عمل قرآن کریم چې ده پدی باندې ځان پویا کا او قرآن کریم په عمل کې ښکارا کا یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن مسلمان چی دے نو دا پا حقیقت کی دا قرآن کریم جواندے ترجمانی دا دا مسلمان لاس چی دے دا با دا قرآن مطابق ہوئی ستر گئے چی دا با دا قرآن مطابق ہوئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی من قرأ القرآن اللہ اللہ دیر خطرناک دا خبر دا فتوہ دا اللہ تعالیٰ دی من لبا قرآن عمل نصیب کی ومن قرأ القرآن فدخل النار فقد اتخذ آیات اللہ حضوا من قرأ القرآن فدخل النار چاچی قرآن کریم لستو او سرد دی لستلونا دوزخ تلاڑو سرد دی لستلونا دوزخ تلاڑ فقد اتخذ آیات اللہ حضوا دل اللہ پایتونو پوری گپ لگا ولے دے دل اللہ آیاتونو نا وشتی جوڑی کڑی وی ٹوکی تی جوڑی کڑی وی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یا اہل القرآن زین القرآن بالفعال یا قرآن کریم والو
اے دو قرآن کریم والو قرآن کریم پا عمل بانی خیسته کئی یعنی خپل اعمال پا قرآن خیسته کئی خپل اعمال چی دی پا قرآن کریم خیسته کئی نن د مسلمان پا خادای او د هندو پا خادای کی فرق شا یقینی کی ہے تاسو خو نیکان خلقی اللہ دے طول نیکان کی خو چې څنګه په فلم کې کویدن ویني د انډیا په فلم کې اک شانت کویدن نن مسلمان کې چې څنګه د انډیا په فلم کې واده ویني اک شانت واده نن مسلمان کې ولې د مسلمان خپل واده نو ولې د مسلمان خپل کویدن نو چې څنګه د غیر قومونو سیاست ویني د امریکای او د انګریز او د یورپ اک شانت نن مسلمان سیاست کوي ولې د مسلمان په قران کې سیاست نشته ولې د چې کمندونو قران کریم د سیاست نه خالی دی قران کریم کوم یو ځای دی چې قران کریم پر خوندل دی ورونو نن چې د مسلمان المیه ده او دردناک خبره ده او پاغي مسلمان لچړېدل پکار دي نو هغه دا چې مسلمان نن د قران کریم عمل هغه خپل نه ګرځولې او دای نه دی ویلي چې زما امتیاز او زما د سر تاج چې د قران کریم دی دا نن مسلمان نه دی ویلي کچا ویلي دي اج ځان دې کې ناشتي هغه غریبانو نور وس نه رسی نو بس خپل لګیاري او خپل خبره نور چې چا وس رسیږي او د چا आवाज رسیږي هغه نن قران کریم ته د عمل کتاب د سره نه وي منی نه د سره چې دا ګنی د عمل کتاب دی او دا زما د قانون او د فیصلو کتاب دی صرف او صرف مسلمان قران کریم د ثوابونو یو کتاب ګرځول دی او د تلاوتونو یو کتاب ګرځول دی ورونو په دی باندې زمون مستقل کامیابی ده او زمون مستقل عزت ده څنګه چې قران کریم په ناظره د کول بکار دي قران کریم په ترجمه د کول بکار دي او قران کریم عقیده او عمل او قانون لراوړل بکار دي چې زمونږ استادو د ژوند هیڅ یو خبره د قران کریم نه خالی نه وي زمون غم زمون خادي زمون کور زمون معاشره پاغي کې چې زليږي نو الله آیاتونه دی وزليږي الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دا د قران کریم لوستل زده کول او ښودل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله تعالی دې ملګرو په دې ګرمای کې دې زړه راجمع کېدل دا د خپل رضا ذریعہ وګرځي الله تعالی دې د ټول هر قدم نه کېته لکه وګرځي الله تعالی دې په هر قدم باندې نیکی نصیب کی او الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي څوک بیان نه لري لري نه راغلی پروګرام لا الله تعالی دې دا غي هر قدم نه کېته لکه واجب الله رب العزت دې معشومان نمور او پلار دستورو یو خواله کی او الله تعالی دې د استادانو لپاره صدقه جاریه کی الله دې زموږ معاشره په قران کریم باندې آباد کی الله دې په مونږ کې د قران کریم لوستون کې زده کوون کې زیات کی الله تعالی دې زموږ نارینه او زنانه او قران خوانه کی الله تعالی دې زموږ ملک او وطن په قران او سنت باندې آباد کی الله رب العزت دې زموږ رضا شي الله رب العزت دې زموږ رضا شي الله تعالی دې زموږ د قران کریم علم او عمل نصیب کی الله تعالی دې د ازاد جمعات او قران او سنت باندې همیشه آباد لري څوک پکې د قران او سنت خدمت کوي الله تعالی دې داغي حفاظت کوي او الله دې هغه ته مزید ترقی نصیب کړي الله تعالی دې د جمعات د دین مرکز وګرځي الله تعالی دې د جوړونکو لپاره صدقه جاریه وګرځي الله تعالی دې زموږ نه خوشاله شي الله تعالی دې بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیب کړي څوک بیماران دي قسم بیماری کې مبتلا دي الله تعالی دې ټول ته
صحت کامله عاجل نصیب کی الله تعالی دې د خپل لاړېدانو کې الله تعالی دې قیدیان په خپل فضل و کرم سره ټول په خوشحالو سره خپل کورونو ته راولي الله تعالی دې ټول قیدیان په خوشحالو سره خپل کورونو ته راولي الله رب العزت دې بې اولاده ته نیک اولاد نصیب کړي چې چا اولاد دي الله تعالی دې نیکان صالحان وکړي الله تعالی دې د ټولو ملګرو د علماو د عوامو د طلبه کرامو د هر قسمه شرونو نه حفاظت وکړي د روحاني شرونو نه د بدني شرونو نه د هر قسمه شرونو نه دې الله تعالی حفاظت وکړي الله تعالی دې طلبه کرامو ته علوم نافعه نصیب کړي الله تعالی دې د دین خادمان وګرځي الله تعالی دې زموږ شيوخ چې کوم وفات شوي دي الله تعالی دې قبرونه منور کړي چې کوم ژوندي دي الله دې عمرونو صحتونو کې برکتونه واچوي الله دې موږ سره د قبر او د حشر احساس پیدا کړي الله تعالی دې موږ سره د خپل دین او د قرآن احساس پیدا کړي الله تعالی دې زموږ مرګ په ایمان باندې کړي او الله دې موږ ته قیامت کې د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین آمین یا رب العالمین